بیا دی وایي چې ته په ما باندې ځان مشهورول غواړې ځان د الله بنده ته داسې د وخت علامة القهر والغضب چې په تا زه ځان مشهور کړم ګډو والا باندې ځان مشهور کړم ګجر ته ګور ګجر وایي ته په ما ځان مشهور یې د الله بنده دا ستا د خپل ملګري چې دا ویډیو ګوري وایي زموږ دا استاد یې لاسه ګډې وډې وایي د الله بنده عبدالرحمن صاحب خفه کېږه ما ګجر خو یې په دې خفه کېږي سړی په خپل کسب باندې نه شرمېږي خو مطلب دا رښتا کې د شهرت څه شته نه چې په تا ځان مشهور کړم ښه دا ستا غلطي ده سر بکف سر بلند دیوبند دیوبند سر بکف سر بلند دیوبند دیوبند یو ضمیر یو مسیر یو آواز دے بلند الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم زما محترم مسلمانان ورونو پرون د پنځپیریانو یو عالم عبدالرحمن چې زمونږ وسره د سوخنا یو جوابي ویډیو سلسله روانه وه هغه بیا یو ویډیو وکړه او زما متعلق څه خبرې اترې کړې دي د جواب کولو یو ناکام کوشش یې کړې دي تاسو ته دغه ویډیو په باره کې انشاءالله وضاحت ښکاره کوم د ټولو نه اول عبدالرحمن صاحب تاسو کم از کم قرآن مجید ویلی دي قاعده به مو ویلي دا حروف لګون تزده کوي دا اعوذ بالله تاسو ټیک کوي دا اعوذ بالله تاسو غلط وایي کم مسلمانان رونه چې د دې عبدالرحمن هغه ویډیو په شروع کې وګوري نو دی وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نو طا نه ده قاب پکې نشته طا ده طا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم طا وایه اول خدا ستا هغه علمیت دی چې یو سړي له اعوذ بالله نه ورځي نو بسم الله به څه ورځي نو قرآن به بیا څه ورځي نو دی به علم څه دی یو اعوذ بالله خو ماشومانو له ورځي موږ ماشومانو ته اعوذ بالله ښایي خو دله دا نه ورځي دا دغه علمیت نو دا ټول نول خیر دا ټیک دا ستا غلطي ده که منې او که نه منې دویم دی وایي ما یادوي چې فیض الحسین دا بدعتي مولا دی ملک خو ماشاءالله ښه شوي مخکې به یې مشرک او کافر او بریلی دي اوس راښکته شوي بدعتي دي انشاءالله چې حقیقت ته ښکاره شي بیا به دین هم توبه وباسي دا ټاپه به دین بیا خیر دی په کچره کې وغورځي پنځپیران سره دوه ټاپې دي یو د شرک ټاپه او یو د بدعت ټاپه پنځپیران بس چې کوم کار د دې خوښ نه وي په هغې ټاپه لګي دا بدعت یا کوم خبرې خوښه نه وي دا شرک پنځپیران سره بل څه نشته د الله په قدرت کې یو خبره خو دا غلطه ده دویم دې ما ته وایي چې ته بدعتي نو دا خو ستا غلط فهمي ده ما کې کوم بدعت را سره کښېنه ښکاره مې که کړم ما کې بدعت دي که چرې وي راکړي وبې باسم او که ستا غلط فهمي کم از کم توبه وباسي بیا دې وایي چې جواب یې ډېر زیات لیټ وکړو او کېدای شي ایران ته ورپسې تلو نو ایران کې سرنیا کور دی چې هلته تلم که څنګه ایران کې زموږ څه نشته دروغجن ایران کې زه څه کوم و ایران ته پس در جواب پسې خیال درې و ایران ته پسې تلو هلته جواب زده کوو نو ایران کې مې چا نه زده کوو خدای دې لیونی بیا دې وایي جواب په وخت پکوي زه ستا په شان فارغ نه یم که الحمدلله موږ خو خپل دیني مصروفیات هر وخت فارغ نه یم ستا په شان ته خپل ګډې مړې ساتې او چې ګډ نه فارغ شي راځي بیا جواب ته کښېني ستا کار جدا دی خیر دی خفه کېږه مه بیا دې ویډیو کې وایي چې ما خو تا ته مخکې ویلي چې تا زه پیژنم نه نو چې پیژنې مې نه نو یو خو قرآن کریم کې الله پاک فرمایي چې په دروغجن لعنت دی نو که دروغ دې ویلو په تا لعنت نازلېږي بیا دې وایي او که چېرې بالفرض دروغ نه وي رښتیا وي نو چې ما پیژنې نه نو د جواب د عقیدې دپاره او د جواب د مسلې دپاره خو پهچان ضروري نه دی چې مثال ستا په عقیده ما اعتراض وکړو یا تا ته ما د مناظرې دعوت درکړو نو ته وایې زه تا نه پېژنم د پېژنګلو سره دې شم راځه کښېنه دا خو ته ځان له تېښتې یو لاره ګورې پېژنم دې نه جواب به نه کې د الله بنده دا خبرې غلط ده او د پېژنګلو د نه پېژنګلو وجه ذکر کوي چې تا زه پېژنم نه ځکه چې ما وایي تپوس کوم چا وایي چې دا فیض الحسن دی
او چاوي چې دا فیض الحسین دی لکه دغه پرېږده راځه کېنه دې نه سم نه جوړېږي ته ما نوم ته کې زما نوم قدر دي خو هغه سړی ځان په زوره باندې جاهل کړي نو هغه دغه شان خبرې کوي بیا دی وایي چې زما مقابل مخاطب مفتی ندیم صاحب دی او ته زما مخاطب نه چې زه ستا مخاطب نه ما ستا په جماعت باندې ما اعتراض کړی ستا په عقیده مې کړی ستا په شیوخ مې کړی دي کم از کم د خپل جماعت دفاع خو وکړه او چې بیا زه ستا مخاطب نه ما نو زما د ویډیو جواب بیا ولې خو معلومیږي دا چې قدر ته پته ده چې اپریشن مې در پوره کړی که څه لږ ټکونه دي پاتې هغه هم د وایي چې دا هم را برابر کړي بیا دی وایي چې ته په ما باندې ځان مشهورول غواړې ځان ته الله بنده ته داسې دا وخت علامة القهر والغضب چې پتا زه ځان مشهور کړم ګډ والا باندې ځان مشهور کړم ګجر ته ګور ګجر وایي ته په ما ځان مشهور یې دا الله بنده دا ستا د خپل مرګي چې دا ویډیو ګوري وایي زموږ دا استاد یې لاسه ګډې وډې وایي دا الله بنده عبدالرحمن صاحب خفه کېږه ما ګجر خو یې په دې خفه کېږي سړی په خپل کسب باندې نه شرمېږي خو مطلب دا رښتا کې د شهرت څه شته نه چې پتا ځان مشهور کړم ښه دا ستا غلطي ده او بیا دی وایي چې مفتی ندیم صاحب چیلنج ما ته راکړی نو ما د هغه چیلنج قبول کړی مفتی ندیم صاحب ستا خلکو نوم نه لي د الله بنده لږ ځان پوه کړه مفتی ندیم صاحب د غټو خلکو نوم لي ستا د جماعت نوم لي او زه ستا نوم ځکه علم چې ته زما مخاطب یې دې وخت جواب تا کړی نور تا نوم زه نه علم ته داسې ښه سمپل ستا نوم زه والم یا مفتی ندیم صاحب ستا نوم وایي وایي زما نوم مفتی ندیم صاحب هغه ما ته چیلنج راکړی ما چیلنج قبول کړي د الله بنده ستا نوم نه لي ځان په دې خبره پوه کړه ستا د جماعت نوم لي د شیخ عبدالشکور نوم یې اخیستی ستا اخیستی ته عبدالشکور یې او بیا وایي چې په کار دا و چې مفتی ندیم صاحب ما سره مناظره وکړي لږ خیر ټوتپیس استعمالوه برش استعمالوه مسواک استعمالوه د خولې صفایي ښه شی دي السواک مطهرة للفم ومرضاة للرب خولې صفایي کوه دا ښه خبره ده ښه بس دا ستا جواب شو چې ته چې مفتی ندیم صاحب ما سره مناظره ته کړي لږ مسواک خوله صفا کړه او بیا دی وایي ما یادوي چې دی وایي زما تعلق د دیوبند سره دی نو زه تا د سر وایي دیوبندي منم نه د الله بنده ستا په منلو نه منلو کوم کشمیر نه پته کېږي په یو هندو بټخېله نه روانېږي نو که ته ما دیوبندي منې او که نه منې په دې زه دیوبندي کېږم او نه پې دیوبند نه خارجېږم تاسو تر اوسه پورې خپل جماعت شاه توحید او سنت په دیوبند کې داخل نه کړو ما پکې څه ومنې بیا بله خبره دا کړې ده ما درته وایي دوه ماته مخکې بریلي الحمدلله د الله جل شانو په توفیق باندې د الله فضل د ماته ته بریلی ما مخکې ویډیو کې جواب ورکړي چې بریلی زنیما دا ستا غلطي ده بریلیان خپل مخصوص عقاید دي هغه عقاید الحمدلله زمونږ نه دي او بریلی د یو سړي نوم نه دي بریلی د جماعتو د عقاید نوم دي او زمونږ الحمدلله د بریلیانو سره مناظرې په علم غیب باندې استمداد د غیر الله باندې او مروجهي الاسقاط باندې او د دین علاوه د الله نه کېدو یقین مخلوق نه کېدو یقین تبلیغي مسله باندې او دغه چل په ګڼو عقاید د بریلیانو سره زمونږ مناظرې شوي دي او بیا هم کوو الحمدلله نو زمونږ تعلق د بریلیانو سره نه دي او که بالفرض تا ته څوک نسبت وکړي ستا سره مناظرې نشته نو زمونږ ته د بریلیانو نسبت دا ستا غلطي ده بیا دې وایي چې تاسو کومه مناظره ګټلې ده نو د هغې د فیصلې تا ته ضرورت نشته چې ته وایي تا پلانې ګټلې ده خلک دنیا ګوري چې مناظره من کړې ده الحمدلله کوم سړي کې چې شعور او عقل وي ناغه په دې پیږي چې چا وګټل او چا بیل خو لیکن ولکن لا تشعرون ولا مسله جدا ده کړ او چې تنه پیږي خدای نه پیږي زه به تاسو پیږي بیا د بل خبره کړې ده د خپل ویډیو چې کوم کړی ده 5 منټ 20 سکند باندې ډایرکټ دی چې د خپل ویډیو کټ کړی ده خپل جواب چې کوم ماته کوم را کړی دی هغه ویډیو کې مزه په ځای کټی کړی دا یو کټی دی کړی دا 5 منټ 20 سکند باندې او دیم چې کټی کړی په 8 منټ 40 سکند باندې مطلب دا چې دا ویډیو دی خپل وکړه خو بیا پېښ دی کې مې خبرې غلطې کړې ناغې او وسته دا استاد حال دی علمیت عقل پویا دا استاد کمال دی بیا د تماویل چې شیخ عبدالشکور صاحب ته تر دې چې چیلنج ورک دعوت د مناظرې ورک پکا دا شیخ صاحب قبول کړو تاسو ضرورت نو د دې نه جواب ما د تبیا وی چې ګوره شیخ عبدالشکور صاحب دا څه کار چې عاجز شو د مناظرې نه ځکه هغه جواب ونه کوستا وانت خلک دا غي جواب کوي دی وی زه جواب کوم او جواب وی زما ده جواب ډېر د خندا ډک ګوري وای د دې جواب دار مفتی ندیم صاحب وی ما ته چیلنج کړو ما چیلنج قبول کړ او څنګه جواب نه کې هغه زما عاجز شه د الله باندې
سړی وخاندي دا ګجر باندې وسر دی اوس مفتي ندیم صاحب تا ته چیلنج کله کړی دی او مفتي ندیم صاحب ته تا ویډیو کله کړې ده او مفتي ندیم صاحب ستا نه عاجزه شوې کله دا الله بنده لږ خو رښتیا هم وایه که نه وایي د کونډې زویه څه خو بویه نو څه خو رښتیا وایه که نه نو زه به دې کومه که دروغ راټینګ کړم بیا وایي شیخ عبدالشکور صاحب چې دی د هغه د علمي استعداد تپوس د مفتي مجیب الرحمن صاحب نه وکړه هغه سره چې کوم مکالمه کړې او مفتی شیخ عبدالشکور چې د مفتی مجیب الرحمن سره کومې خبرې شوې وي الحمدلله دې بنده عاجز دی د شیخ عبدالشکور هغه مؤاخذې کړي چې تر اوسه پورې تا هم د هغې جواب نه دی کړی عبدالشکور شیخ خو تا ته شیخ دی چې کله د علماء دیوبند مخامخ کښېنې بیا پته لګي ته شیخ ګڼې کښېنوه چې پته ولګي او ته مفتی مجیب الرحمن صاحب باندې سوالات کړي مجیب الرحمن صاحب بزرګ سړی او هغه د میلمستیا او د مشرۍ خیال یې ساتلی په دې پې نه دی پېښ هغې له تاسو مناظره جوړه کړه او نور تاسو ته شیخان دي موږ ته چې کله د الله فضل علماء دیوبند مخې ته کښېني بیا پته لګي چې دا شیخان دي شیوخ دی کابر دی او که نه څنګه دي بیا ده ما ته ویلي چې تاسو قاسم د قبر د جون قایل دي نو ما ورته جواب ورکړو چې قبر د جون یوازې زه نه قرآن هم قایل دی حدیث هم قایل دی اجماع د امت هم تمام امت مسلمه دې قایل 1956 نه وړاندې ټول خلک مني چې په دې قبر کې دا خلک ژوندي کېږي سوال جواب ته کې عذاب یا ثواب ته ملاوي او دا یوازې زه نه یم دلته ما جواب کړی قرآن مني حدیث مني دې وجیبه خبره کړې ډېره خطرناکه خبره عجیبه دا ده چې دې وایي چې په قبرونو کې دا خلک ژوندي نه دي او د هغې یو نیم دلیل ویلی نیم دلیل قرآن کریم الفاظ ویلی دي خو نیم کړي دي دجلې کړي دي قرآن کریم کې راځي اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون الحمدلله په دې یک مثال د کرک یو ملا دی مجاهد اسلام چې تر نن ورځې پورې الحمدلله تقریبا 2 هفتې شو غایب دي هغه له مې مکمل هغه بایپاس اپریشن کړو دا چې اپریشن مله کړو چې تر اوسه پورې هغه روغ دي مجاهد اسلام نیم د آیت ویلي خو د الله په فضل چې تشریح مو ته شروع کړه که نه بیا 2 خپې خپلې کړي او 2 پردې کړه په منډه روان شو د خر نه مخکې کېده په منډه کې داسې تښتېدلې ته هم داسې تښتې لږ واوره قرآن کریم کې راځي اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون دا آیت د مخکې سره ربط او تعلق ساتي د دې آیت د مخکې راځي والذین یدعون من دون الله هغه خدایان چې د کافرانو عبادت کوي سوا د الله لا یخلقون شیئا وهم یخلقون دوی څه پیدا کول نشي او دوی په خپل هم پیدا شوي دي دا په خپل مخلوق دی نو دوی د پیدا کولو قابل نه دي څوک پیدا کړي او د هغې نه بعد راځي لا یخلقون شیئا یخلقون اموات غیر احیا دغه خدایان چې دا مړه دي خدایان مړه دي بوتان مړه دي وما یشعرون ایان یبعثون او دې خدایانو ته پته نه دا به کله پورته کولی شي تفسیر مدارک تفسیر ابن عباس تفسیر جلالین 3 حوالې مې مختصر درکې په دې ډېر تفصیل دي خو مختصر دې 3 وړ تفاسیر لیکلي دي چې دې نه مراد بوتان دی اوس د بوتانو آیت رالي او د قبرونو په مردګانې پټ کوي کار چې کوم د خوارجو دی د بوتانو آیت راله د کافرانو د خدایانو آیت راله او په انسانانو په مسلمانانو پټ کوه دا کار د خوارجو دی او دې عبدالرحمن پنجپیری دا کار وکړه اموات غیر احیا تفسیر جلالین کې ځنه مراد اسلام دی بوتان دي اوس د بوتان آیت راله په انسانانو په مسلمانانو پټ کوه او ستانه قبل چې مجاهد اسلام هغه په دې دجل کې تان لګ دوه کوته سی وو هغه د آیت نازل د پیغمبرانو مبارک د الله بنده د بوتان آیت نازل د بوتان آیت رالی چې کوم کار د خوارجو دی هغه په پیغمبرانو په مسلمانانو باندې پټ کې هغه تام پټ دا خبره دروغ اموات غیر احیا د بوتان مسله د راغشترا او دار په نور چسپان کړی دا ستاسو دجل او تلبیس بیا دا خبره کړې چې قاری کرام الله صاحب سات خطیب صاحب دي هغه ویل دي چې موږ حیات برزخی من حیات دنیوي نه منو دا الله بنده حیات دنیوي د دې تشریح زمنګ نه وره حیات برزخی د دې تشریح زمنګ نه وره ځکه زمنګ عقیده را موږ د حیات دنیوي قایلو د حیات برزخی قایلو حیات دنیوي دنیا والا بدن په دې قبر کې ژوند کیږي حیات برزخی د مرګ نه بعد چې کومه زمانہ د برزخ ته په دې کې ژوند کیږي د حیات برزخی زمانہ حیات دنیوي دنیا والا جسد نو په دې کې خپل مرچ تفارق مثلا نشته اختلاف په دې کې نشته دواړه حیات دنیوي دنیا والا بدن په قبر کې ژوند کیږي حیات برزخی د مرګ نه بعد چې کوم د قیامت د ورځې پورې ژوندۍ دا ژوندۍ او د عالم د برزخ دی په دې کې ژوند کیږي یو ظرف زمان شو برزخ هغه تاسو جدا کړی
او دلته دا دنیوي دا نسبت دنیا والا بدن ته بل څه مطلب د دې نشته او د دې دا مطلب نه دی چې سړی په قبر کې ژوندی شو دوباره دی بیا دنیا ته راځي دنیا کې بیا ژوند کوي دا مطلب چرته نه دی نو علماء دیوبند دا مطلب چرته اخیستی نو قاری کرام الله صاحب خبره کړې ده حیات برزخی موږ منو بالکل حیات دنیوي منو برزخی منو خو تشریح زموږ د عقیدې مخبره کولی شو بیا دې ځکه دا چې کله 8 منټه پوره شي ته د ویډیو کې 15 منټه ویډیو کړه 8 منټه چې کله پوره شي نو دې ځکه دې ځان تخپل وای ته ماته وای چې په دې قبر کې داخله ژوند کېږي کنه ژوند کېږي نو چې څنګه دا سوال کړی ډایرکټ ویډیو کټ کړی په 8:40 باندې جواب نه دی کړی هغه ویډیو کټ کړی ځکه جواب تنه جوړ شوی کټي څه کې چې تار جواب نه درځي بل دمخ کې ویلو چې د شیخ عبدالشکور صاحب مساوي او مقابل تاسو کې شتن ماده ته جواب کړی چې مساوات د مناظرې لپاره شرط نه لري ونه د ابراهیم علیه السلام مقابل نمرود د نبی علیه السلام مقابل عیسیان نجران علاقې چې کوم عیسیانو او د موسی علیه السلام مقابل چې فرعونیانو نو آیا د ابراهیم علیه السلام سره د موسی علیه السلام سره د نبی علیه السلام سره مقابل برابر نه برابر نو یو طرف ته کافر دی بل طرف ته پیغمبر نو مساوات چرته لري چې د تما جواب وکړو چې لکه مساوات نشته نو دی بیا وایي چاو مساوات خو نشته وایي کم از کم داسې کس را لېږل پکار دي چې سبا ونه وایي چې دا زموږ سړی نو دا الله بنده ځان لاسې پرتوګ مو جوړوه خو صفه وایي خبره مې غلطه کړې بیا دی وایي داسې کس را لېږئ چې تاسو له مناظره وګټلی شي دا ځان ته وایي ځان ته وایه چې زموږ د جماعت داسې نماینده نشته چې زموږ مناظره وګټي ځکه موږ مناظرې وی نه کوو او الحمدلله د علماء دیوبند د نوجوانانو دا قافله هر یو ملګری هر خادم کارکن دومره صلاحیت استعداد لري چې تمام اهل باطن د خپل جماعت او د خپل عقیدې دفاع وکړي الحمدلله کړی ده موږ صلاحیت د خپل جماعت الحمدلله ټول ملګری لري د الله په فضل خو تاسو کې دا سړی نشته ځکه موږ دا قصې موږ ته کوي او بل وایي چې شیخ عبدالشکور صاحب مصروفه دي ځکه مناظرې نه کوي مناظره خو د عقیدې دفاع ده ستا شیخ عبدالشکور صاحب د خپل عقیدې دفاع نشي کولی دا خو هم کار دی درس رستو لري بیان رستو لري تقریر رستو لري نور خدمات رستو لري ولا عقیده ده د عقیدې دفاع نشي کولی او دا مصروفه دي نو مصروفیات د عقیدې نه زیات بل څه شته او بیا دی وایي چې تاسو ځان مشهورول غواړئ دا ځان ته وي ځان ته عبدالرحمن ګجر صاحب دا ځان ته وي ته تر چا پېژندې ویډیو تراله ته پنځپیران سبا تاسو سره یو غټه لکه ولګي مناظر اسلام عبدالرحمن ګجر صاحب دا به تاسو سره سبوري لکه څنګه واحد الله چې د سر چا پیژند په خپل علاقه کې مو او چې د مفتی ندیم صاحب مقابل اخکر واغشتو الحمدلله اخکر خو دواړه عثمات دي چې کله مفتی ندیم صاحب سره قصه شروع کړه هغه پنځپیران چې ځل زموږ سړی خو مناظر صاحب پیدا شو اوس په فیسبوک سرچ ورکوه التبراجي مناظر اسلام علامه واحد الله وحدان صاحب دا واحد الله وحدان په فیسبوک ته د دې ویډیوګانو مناظر جوړ شو ته ځان مشورې د الله بنده مونږ خپل شی ما یادو او بل دی وای چې مونږ شاکر سي ما جواب ورکړ چې مونږ شاکر سي تاسو مشورو کنه اوس په تاسو شعر ډایرکټ کوم جاله یا مې من کوي حدیث دنه چې بل جواب ونه شو وای تاسو شیرانی سي زموږ د جمعیت علماء اسلام سره زموږ د عقیدې خبرې هغه سره زموږ نه وي او نه موږ د عقیدې نماینده غو شمار کړی او د جمعیت علماء اسلام سره جمعیت علماء اسلام کې هغه قسم خلک شته عوام هم پکې علماء هم شته مفتیان هم شته شيوخ هم شته مسلمانان هم پکې شته نو باقي باندې خدا مثلا راځي چې اوسړي جمعیت علماء اسلام کې خارج او ډایرکټ کافر کړ یا جمعیت علماء اسلام کې زموږ د عقیدې دفاع کول او وتلړ نه د عقیدې جماعت علماء جمعیت علماء اسلام لري هغه سیاسي جماعت دي د ملک د نظام د نفاذ سره هغه تعلق دي نور د دې سره تعلق نشته چې هغه د علماء دیوبند دفاع کوي یا د مذهب حنفي د مذهب حنفي د عقیدې مسله د الحمدلله نوجوانان حناف کوي او بیا دی وایي چې نوجوانان حناف څوک نه پیژني جمعیت علماء اسلام موږ ځکه وایو وایي چې سبا تاسو سره موږ مناظره وکړو نو بیا به جمعیت علماء اسلام خلک کېدی چې مناظره ته پنځپیران وګټله د الله بنده ته پیږي نه کوم پاکستان کې سیاسي جماعتونه ډیر هغې کې یو جمعیت علماء اسلام دا د علماء د مسلمانانو یو پاک جماعت او د عقیدې جماعتونه چې دي د عقیدې جماعت د علماء دیوبند د بهترینه قافله د نوجوانان احناف ته د نوجوانان احناف کار دا د عقیدې او جمعیت علماء اسلام کار دا د سیاست دي او د دواړو کار جدا جدا دي لکه څنګه چې تبلیغ میدان جدا دي
د جهاد میدان جدا دی د تصوف میدان جدا دی د رنګ د سیاست میدان جدا دی او د عقیدې میدان جدا دی نو تاسو راځه لګیل د عقیدې په میدان کې او ته ماته خبره کې د جمعیت علماء اسلام د سیاست میدان او باغ د کې الحمدلله چې سره کې ناسې نه چې ځکه ستامشل قائد چې دی هغه عمران خان صاحب دی نو باغ جمعه سره بیان چې ناسې ورنه او به ته د خپل مشران چې ستامشل پسونو وبو کې زما مشر پسونو وبو بیا دی وی مفتی ندیم صاحب د ما سره کې فرسری را خپل ګډه مړ سره وا الله بدنا دا کارستان نه دي ګوره یو ګجر سړی په خپل ګډ پیږي ته په دې پیږي اوس کوم چې ندیم صاحب د مناظره تعریف کوي درځي بیا به خلک چې ګجر مناظره کوي دا الله بندا پیران یو دا سړی کې نه وي چې کوم څه ما خو پی وي عالم وي شیخ وي په خبره پیږي هغه غریب دومره کمزور دي ډیر زیات کمزور دي نو ډیر افسوس پدې کوم چې په پیران ډیر افسوس دي ستاسو جماعت نمائنده دا یو سړی پیدا شو څوک نشته ګور لوی عالمان تاسو کې موجود دي دون الویل شيوخ تاسو کې شته شیخ القرآن شریف په تاسو کې څومره ډیر هغه نه راولي او دا سړی لکه مونږ خپه شم کنه بیا خپه شولو تاسو ګجر راوستي څو خدای په هر حال عبدالرحمن صاحب خیر ته ډیر لوی عالم ډیر لوی سړی خو خیر د پنځپیران د دفاع لپاره تم راځي ځکه دا کارستانه لري خپل خبرې چې مړه کړي پای کې ډېر کار شوي بیا هم درته ویم پنځپیرانو ستاسو په عقیده باندې دی بیا ماته یو خبره کړې ده وایي ته چې کوم فتوا لګې که نه په پنځپیري جماعت باندې چې پنځپیرانو پسې مونځ نه کېږي نو وایي ته په مفتي نه او فتوا دې نه را زده کړې او افتا دې نه ده کړې د مفتیانو سره ناست نه زه سم نه زه د علماء دیوبند یو خادم او نوکر یم خو دا درته ویم دا ستاسو کتاب دی عقاید علماء اسلام اوس د تخیم چې ستا عقیده د کتاب نه ثابتوم او فتوم د کتاب نه ثابتوم مختصرا ګوره پنځپیران کتاب دی عقاید علماء اسلام عقیدہ جمعیت اشاعت توحید و سنت اس زمین قبر میں روح کا اعادہ نہیں ہوتا بلکہ سرش اور نہیں اس میں حساب و کتاب اور سوال جواب ہوتا ہے اور نہیں روح کا جسد ان سری سے تعلق رہتا ہے گورے نہیں یہ جسد رنگ عالم اور دکھ سکھ محسوس کرتا ہے قبر میں کچھ بھی نہیں ہوتا پدیزمہ کے والا قبر کی اسم نشتا اب ایسا ہوئی بلکہ جزا و سزا کی اثار کروائی روح کے ساتھ ہوتی ہے دا روح تو ملاوی گی اور روح کو ایک اور جسد مہیا کیا جاتا ہے روح تبل جسد ملاوی گی اسی پر جزا و سزا وارد ہوتی ہے وہی روح تبل بدن ملاوی گی دا دنیا والا بدن سکے نہ دی روح تب ملاوی گی بل بدن عذاب و ثواب داغے سرد دا دا پنځپیرانو کتاب دا عبارت وګورئ صفحه 625 دا عبارت چو اوس د دې متعلق د پاکستان د علماء مسله فتوا دا کتاب دی زما سره چې د تزین چې پاکستان د شلو مدرسو فتوا په یو کتاب کې داري عقید عذاب قبر کی صحیح صورت کے منکر کار شرعی حکم گورا دی کی سوال چوی گزارش ہے کہ ہمارے شہر میں ایک صاحب پیش امام ہے لوگوں کو نمازی پڑھاتے ہیں عذاب قبر کے متعلق وہ اپنا عقیدہ یوں بیان کر دے کہ عذاب قبر حق ہے اور جو اس کے عنوان وہ کافر ہے لگا سنگا پنپیران عام ہوئی لیکن قبر زمین کے حصہ کو نہیں کہتی جس پہ مردہ جسم کو دفن کیا جاتا ہے بلکہ قبر سے مراد روح کی قبر ہے قبر نہ مراد روح جسے لین سے جن کہتے ہیں اور اسے برزخ بھی کہا جاتا ہے وہاں روح کو ایک اور جسم مہیا کیا جاتا ہے روح تال تبل بدن ملاوے گی جس کو جسد مثالی کہا جاتا ہے تو وہاں برزخی قبر میں روح مثالی جسد سے سوال نکیرین ہوتا ہے اور وہاں جزا و سزا کا سلسلہ قیامت تک جاری رہتا ہے باقی رہا یہ جسد انصری دا دنیا والا بدن تو اس کی طرف اعادہ روح نہیں ہوتا اور نہیں روح کا اس سے کوئی تعلق اور علاقہ رہتا ہے دی کتاب کی مدتوں میں صحیح شو نہیں اس سے سوال ہوتا ہے اور نہیں اس کو رنج و راحت محسوس ہوتے ہیں اور نہیں اس میں کسی قسم کی حیات ہے بلکہ اس عرضی قبر میں پڑی ہوئی جسد انصری میں کسی قسم کا حیات ماننا اور روح کا تعلق ماننا قرآن کے خلاف او د دې سړي عقیده را وایي د دې متعلق تاسو موږ ته جواب راکړي نو دا د پاکستان د شلو مدرسو په دې باندې فتوا راغلې ده خلاصه د فتوا دا چې دا سړی د عقیده لري چې په دې قبر کې د جسد ته حیات نشته روح ته بل بدن ملاویږي د دې سړي د عقیده غلطه ده دا سړی ګمراه دي د اهل سنت والجماعت پاک جماعت د نجات ور ډل نه خارج دي اعتقادي بدعت لري امام جوړول د دا سړي مکروه تحریمی دي او د دا سړي په سیمونس کولو مکروه تحریمی دي دا فتوا میں استاد کتاب عبارت ہوئی اور باقی میں سوال پیش کو اور دا سوال متعلق دا پاکستان دا چلو مدرسوں فتوا وہ سو آیا چستا عقیدہ تا تمازی کرتا اور فتوا میں باقی باندھے کرتا بیا دا مختصراً اخیرانی یو خبر دی بیا ما دیتا جو دیو مندی نمانو عذاب قبر مسئلو پنور مسئلو خاصم خیر خیرت
د مخکې کلپ کې ویل چې ته مشرک مې راځه کېنه سره زه به ګورم چې ته ما مشرک ثابت کړی که نه هغه خبره خو د مکمل داسې تېره کړه لکه سړی چې څنګه سیوه نفس کي څنګه به سیوه نفس په سر راوړي دغه شانې خبره تېره کړه خو زه به هر حال هغه یا په پنجپیر کې څنګه حلواګانې خوري هغه داسې تېره کړه خو زه تېره کړه اوس به بل دعوت کول خیر دی ګوره عبدالرحمن صاحب که ته وي یا بل کوم جماعت والا پنجپیري دي وي دې ما ته وایي چې تا زه دیوبندي نه منم کې بنو زه به دا ثابتوم چې زما عقیده د علمای دیوبند د کتابونو مکمل حرفن به حرفن ثابته زما چې کوم عقیده را دا د علمای دیوبند په کتابونو کې ټول عقاید زما موجود دي او ته به خپله یوه عقیده ماته ښیې چې هغه ستا په علمای دیوبند عقاید کتابونو کې وي زه به تا ته خپلې ټولې عقیدې ښیم چې د علمای دیوبند په کتابونو کې وي ستا چې کومې عقیدې یو به ترې رالم ته ماته ښیې چې ستا عقیده د علمای دیوبند په کتابونو کې چېرته ته ما دیوبندي نه منې که دا ته هم منې چې علمای دیوبند پاک خلک دي ځکه نسبت زما هغې ته نه یاد دی چې هغې ته نسبت وکړي خو ستا زه نسبت نه نو خپله عقیده به ته علمای دیوبند کتاب نه ثابت کړي زه به خپله عقیده علمای دیوبند که زما کوم عقیده علمای دیوبند په کتابونو کې نه وه زه به دروغجن خو که ستا عقیده پکې نه وه ته په دې باندې کذاب دجال حسابېږي او نور چې دي تا ویلي چې مفتي ندیم صاحب شیخ صاحب ته چیلنج ورکړو ما ته راکړو تا ته یې نو درکړو شیخ عبدالشکور صاحب ته ورکړو شیخ عبدالشکور صاحب ژوندي دي که بالفرض ته وایي چې زه مناظره کوم د مفتي ندیم صاحب سره شیخ عبدالشکور صاحب د 2 منټه ویډیو کې چې عبدالرحمن صاحب زما نماینده دي زموږ د جماعت نماینده دي او مناظره د زما طرف نه دیو کې مفتي ندیم صاحب به دا عبدالرحمن صاحب سره مناظره کوي خو که دا هم نشي ویلی نو په دې ځای کې بیا کم از کم تاسو په دې خپله حال باندې لږ ورحمېږئ او د خپلې ویډیوګانې خیر دې کوه خو نور ستا کار چې کوم کسب پیشه ده هغه جدا ده ټول مسلمانان ته اخره کې درخواست کوم مسلمانان ورونو زمونږ عقیده اهلسنه والجماعه علمای دیوبند ده مذهب محنفي دي دا زمونږ یقین او ایمان دی چې دا ټیک دي الله پاک دې موږ ټول ته په دې استقامت راکړي او د هر باطل او د هر شیطان د شر وسوسې نه دي الله جل شانه موږ ټول ته حفاظت نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين